دمو عزتمنې یوه ډېره اهمه مسله دمو عزتمنې چې هغه دا مسله دو چې یو سړی وي یوې نه زیاتای بیبیونې وکړو، دوې وي، درې وي، څلوېرې وي، بیبیونې وکړې او د هغې نه بعده دې په صحیح طریقه سره انصاف ونه کړو. چې کله انصاف ونه کړو د مو عزتمنې نبي علیه صلات وسلام د متعلق فرمیلي دي چې داسې سړی چې د یوې نه زیاتای بیبیونې وکړو او هغې په مابین شي عدل او انصاف په صحیح طریقه سره ونه کړو، د قیامت په ورځ باندې دغه انسان چې دا د یو طرف په مکمل شیال وي. بل روایت شادري می چې دغه یو طرف په ولیدلی وي. نو د مو عزتمنې هغه کسون چې چا بیبي وي، ښځه یې وي او د هغې نه بعده نره بیبیونې وکړو، انصاف او کوشش ونه کړو، عدل ونه کړو، د مو عزتمنې دا فرض واجب ده. نو دا په صحیح طریقه سره ونه کړو نو د انسان ګناهګور ده او قیامت په ورځ باندې به دغه انسان یو طرف پیشیال وي. بلکې د مو عزتمنې نبی علیه صلات وسلام چې میشتس وکسی نبی علیه صلات وسلام زندگی پیغمبر علیه صلات وسلام یا نه بیبیونې ژوندۍ وي، پیغمبر علیه صلات وسلام د په مابین شي زبردست انصاف کړلو. نبی علیه صلات وسلام شپې تقسیم کړي وي او نره بیا د مو عزتمنې په صحیح طریقه سره به انصاف کړلو، بیبیونې په مابین شي. داسې وخت هم راغلی ده چې حضرت سودا رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها هغه وی چې خپله شپه چې کومه هغې سره وه هغه شپه یې هبه کړه بیبي عایشې ته، هغه شپه یې بیبي عایشې ته ویر کړه چې پیغمبر علیه صلات وسلام ته وفرمیل چې دا شپه مو بیبي عایشې ته ویر کړي دو. نو د مو عزتمنې نبي علیه صلات وسلام بیبیونې وي کله به یوه شپه یوې سره، کله بلې سره، کله بلې سره، په نمبر به نبي علیه صلات وسلام شپې تقسیمولې. خو د مو عزتمنې نن میشتوس پښتونه ویني وروي او میشته خو خلک کرسي د حالت بیانوي. د مو عزتمنې یوه ښځه یې وي، بیبي وي او څه خبرې په وجه سره خفګان روشي بیا دغه سړی ورچک شي دویمه ښځه وکړو، دویمه چې وکړو بیا دویمې سره زندګي تروي، اوله دغه پرېږدي، د اولې پوښتنه نه کړو، د اولې د خوړو څښاک انتظام نه کړو، د اولې سره په صحیح طریقه سره انصاف نه کړو، اوله پرېږدي، دویمه چې کومه دواړه هغې سره زندګي تروي. د مو عزتمنې دا په شریعت اسلام کې سخته منع ده، دا سخت ګناه ده که چا داسې وکړل د قیامت په ورځ باندې به د انسان به یو طرف پیشیال وي او دا انسان ته به الله پاک د عذاب ورکوي د انسان ته چې ولې تو انصاف نه کړو. د مو عزتمنې یو خو داسې وي چې اختیاري کوم شی نه وي، تو په اختیار شي یا په تو باندې فرض واجب دي چې خامخا به ته کوې او تو باندې په اختیار شي کوم چار دو کوم شی نه دي ته به په هغه شی انصاف کوې. یو خو داسې وي چې تو په اختیار شي نه وي، غیر اختیاري وي، بعد الله پاک نه نصیب. لکه میشتوس پیغمبر علیه صلات وسلام شپه چې وه نبی علیه صلات وسلام خروج شوک چې و نان نفقه چې وه نبی علیه صلات وسلام په اختیار شي یا به زبردست انصاف کړو. او د مو عزتمنې پیغمبر علیه صلات وسلام مینه بیا په ټوله شی بیبي عایشې سره زیاته وه. نو محبت چې کوم ده چې زیاتې وي یوې سره بل سره کم وي په هغه تو الله پاک نه نسي، هغه غیر اختیاري ده. او یو مو عزتمنې تو په اختیار شي دي، شپه تو په اختیار شي دو، جمعې تو په اختیار شي دي، خروج شوک د اولې او د دویمې وي تو په اختیار شي دي او ته هغه نه کې نو د مو عزتمنې په دا باندې به انسان الله پاک نسي. دې متعلقه مو ته یوه خبره په زړه شوه، واقعه په زړه شوه د حضرت اشرف علي تانوي، مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې دا ډېر لوی بزرګ ولی الله تېر شوی ده او دغه زمانه شي د نه لوی علم الله پاک چاته نه ده ورکړی، زموږ لوی علم
علم سمندر و او لوی بزرګ و لوی پیر و لوی حکیم الامت و او دې په لوز باندې ډېر خلک اسلام ته داخل شوي دي ډېر خلک مسلمان شوي دي د مو عزتمن دا پیر یو وی چې یوه ورځ یو مریده وی چې دې ته هندواڼې راوړلې دوې هندواڼې راوړلې چې کله هندواڼې راوړلې نو هغه دې ته مخ کښېږدلې هغې نه به د جمع تو ته راوړي دي او دا چې د سره ایسې نو حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه څه ته وایي مرید ته وایي چې او مریده آیا په دغه شبې کیمه هلکه وي په دغه شبې کیمه درنه وي او دا به زه څرنګې د دغه ملیموه او داسې نه وي چې مونه بې انصافي ونه شي ظلم ونه شي نو زه به یوې بیبي ته ایسه بله به بلې بیبي ته ایسه کله په دغه شي کمولی روشي یا زوتولی روشي الله پاک مو ونیسي په دا باندې نو مرید ورته وایي چې پیر صاحب زه د تو مرید یا مو تو سره زندگی تیره کړې دو دکاندور ته زه ورغله او دکاندور ته مو خبره وکړه چې مو ته داسې دوې هندواڼې روکړه چې یو وزن یې وي ذرا برابر دیو ته نه وي جی دا ما اول نه دا اندازه لګولې وه انصاف جی ما اول نه کړی و ځکه چې دغه تو مرید یې ته د مو پیر یې ما اول نه دا انصاف کړی و چې یو برابر به ورته وړه چې دغه بالکل مې تللی دي په تله باندې ذرا برابر نه یوه دیو ته دو نه بله دیو ته دو نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بیا څه ورته وایي چې تو خو وتلله وزن خو یې برابر ده خو دا پته نه لګېږي چې کیمه به خوږه وي کیمه به خوږه نه وي بیا څه ورته وایي کیمه به سره وي کیمه به سره نه وي شنه به وي نو دا به څرنګه زه ملیمه وه زه خو داسې نه شله ځای دا خو زه نه شه وړی زه به الله ته څه جواب زه ورکوه نو یې نه به دا ولګېدو چوړې روغوشته او تول یې روخوستو دوې سه یوه هندواڼه روخوسته په میان یې نیمه کړه نیمه یوه طرف ته نیمه په بل طرف ته هغې نه به ده یوه یې ولژله یوې بیبي ته بله یې ولژله بله بیبي ته بله یې روخوسته بله نیمه کړه نیمه یوه بیبي ته نیمه بله ځکه داسې خو نه وي چې زه لژنده کله دا خوږه ولژه یوې ته ویر شي او د هغې نه به ده چا خوږه نه دی بلې ته ویر شي نو په دا اساس نه وي چې مونه بې انصافي ونه شي د مو عزتمن میږ علماوې اکابر دیوبند دمره خیال یې سوتلی ده د بیبیونې سره دمره د انصاف خیال یې سوتلی ده خو نن مو عزتمنې داسې خلک شته چې د یوې ښځې نه بچون یې وي الله بچون یې ورکړي وي بچې یې ورکړي وي دویمه ښځه وکړو څه خبرې د وجې نه لنجې د وجې نه او تریخولي د وجې نه سره رټ شي بس جګړه روشي دا ورچک شي دویمه وکړو اول یې بیخي پوښتنه نه کو اول ته بیخي ورسي نه اول ته شپه نه ویري اول ته د خورو د شوق د نان نفقات د خطې د جمعې یوه شي انتظام نه کو د مو عزتمنې د داسې خلکې ته زه دا ویایه که د قیامت ورځ راغله او دا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د بیبیونې په مابین شي انصاف یار مخ شي کړو میشتو سوالار مخ شي کی څه جواب الله ته ورکوي څنګه به میج مخ تیری شي او د مو عزتمنې نو میشته په چار دو چې میج د خپلې بیبیونې په صحیح طریقه سره حق ادا کړي اوله بیبي چې کومه دو زړه هغې خیال وساتي اینه باید د دویمه خیال وساتي او د په مابین شي شپې تقسیم وکړي خروز شوق چې سره وړې کېرته یوې ته چې څرنګه داسې بلې ته ورکول دي یوې ته څرنګه جمعې کړل داسې بلې ته جمعې کړل دي که په دا طریقه باندې ته انصاف نشي کړی نو د مو عزتمنې دا مسله ډېره غادو د میشتس په دا وطن په دا علاقه شي چې د بیبیونې په مابین شي میږ یوه غوره کړي بله غوره نه کړي او میږ یوې ته خروز شوق انتظام کړي بلې ته نه ورکوي قیامت ورځ راغونه دو د نبی علیه صلات وسلام متعلق چې پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله مرګ ته لږ ټیم پته و څه وخت زندگی پته و نبی علیه صلات وسلام ټولې بیبیونه جمع کړې او بیا پیغمبر علیه صلات وسلام د بیبیونې کښېنولې او بیا پیغمبر علیه صلات وسلام دا به ته وویل ټولې نه اجازات وخوستلو که تاسې خوښه وي بیبیونې ته پیغمبر علیه صلات وسلام وفرمیل زه به د حکیم ژوند مې پته شوی ده څه وخت مو ته پته شوی ده
آخري ژوند به زه بیبي عایشې سره زه تېر کا، یې سره به زه تېر کا د آخري ژوند. نو وی چې ټولې بیبیونه اجازت ورکړو چې بالکل میشتو ته اجازت ته، او ته د پیغمبر علیه صلات وسلام ته اجازت یې ورکړو چې ته بیبي عایشې سره میش بیاسنه تو ته اختیار در کړی ده چې بالکل ته ژوند دې سره تېر کا. نو پیغمبر علیه صلات وسلام داس وخت یارولو چې کله بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر سم چې کله دنیا نه تللو وی چې د مو په غیشه پیغمبر علیه صلات وسلام سر مبارکی شوی او نبی علیه صلات وسلام وی چې پریتو د مو په غیشه پریتو سر مبارکی په غیشه ایشای وو وی چې داسې حالات ز دمره بختوره شزایا دامره ز بختوره یا چې مو ته د پیغمبر علیه صلات وسلام آخري مرګ آخري ټیم یې پته د مو په غیشه ساری شای وو پاغه شه دې ساور کړی دو او چې دا دویمه بختوره په دایا بیبي عایشه فرمایي چې وی چې په دا بختوره یا چې مو وریر وی چې رغلو عبدالرحمن چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زیایو وی چې دا رغلو پیغمبر علیه صلات وسلام ته مشکره رغلو وی چې پیغمبر علیه صلات وسلام وی چې مو په غیشه ساری شای وو چې وی چې په جوب شه مسواک ولیدلو د عبدالرحمن په جوب شه مسواک پرتو. نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها چې کله دا ولیدل پیغمبر علیه صلات وسلام د اکشلی شکل صورت مبارک نه پته وته ولګیدا مخصوص کړه چې دا پیغمبر علیه صلات وسلام داغه د مسواک خواهش ده. نو خامخا پته لګی لکه شزینا ته ښځې ته د خپل خاوند پته لاګي شکل نه پته ورته لاګي مخ نه پته ورته لاګي طبیعت نه پته ورته لاګي چې چای ته زړه شي یا مړی ته زړه شي یا هیبت ته زړه شي بیا ښځه خدمت یې کو. بیا پیغمبر علیه صلات وسلام خو بیبي مبارکه وه چې څرنګه د مسواک ته وکتل بیبي عایشه ته پته ولګېدله چې د پیغمبر علیه صلات وسلام خواهش ته چې د مسواک مې ولی وای. نبی علیه صلات وسلام ته فرمایي بیبي عایشه ورته فرمایي چې یا رسول الله آیا ته مسواک غوړې چې دې ډېر کا مسواک ته ونه وخوله آیا ته مسواک ته زړه شوی ده؟ پیغمبر علیه صلات وسلام سر مبارک ورته وخېځولو وی چې ویلې نه وی چې مو زړه شوی ده چې زه دغه مسواک ووایه وی چې په اشاره ورته وکړله پیغمبر علیه صلات وسلام ته مسواک ورکوستو اینه به دا پیغمبر علیه صلات وسلام وی چې اوولو چې کله ویولو وی چې دینه به دا بیبي عایشه فرمایي چې مو مسواک بیا عبدالرحمن ته نه ورکولو هغه مسواک مو وروخوستو وی چې مو په خپله خوله مبارکه شوي چې بیا ما اولو وی چې زه بختوره په دایه چې پیغمبر سلام لیاړه او د مو لیاړه سره په یوه د شپه د مو سینې ته لوړه په دې نه بله بختورولي بله شته چې د مو په غیشې سا ورکړي دو مو په غیشې سر مبارکي شی وو او بله دا چې په آخري ټیم مو د مسواک پیغمبر سلام ولو بیا مو مسواک هغه مسواک ولو مو سینې ته د پیغمبر سلام لیاړه مبارکه لوړه. او زه بختوره په دا یم بله موقع داسې ویلي دي بختوره په دا یم چې د دوې اخترې په مابین شي د مو وده شوی ده. نو دا مو ته الله بختوري کړي دو اپا دایرو کړي دو چې د مو په صیغه د مو په غیشې سر مبارکي شی وو او بیا مسواک یې ولو مسواک وی چې مو بیا نه به دا ولو. نو د مو عزتمنې دا د مو د متعلقه خبره په دا پرې مې کړه چې پیغمبر صلات وسلام سره آخري ژوند پیغمبر بیبي عایشې سره تېر کړی ده وکسا خو داسې نه تېرولو بیبیونو نه اجازات وغوښتو میش چا اجازت غوښتلی ده چې تو دویمه بیبي وکړه دویمه ښځه دې وکړه تو د اولې نه اجازت غوښتلی ده چې دې سره شپې وکړه نه د مو عزتمنې شپې خو څه کې د مو عزتمنې پټ خوراکونه ورته راوړي پټې پیسې ورکوي خرچې ورکوي جوړې ورته کي خو د مو عزتمنې اول ایته ته نه وکړې دویمې ته دې وکړه یا دویمې په دې باندې اولې ته دې وکړه دویمې ته دې نه وکړه بې انصافي دې وکړه ښځې نه ته نه پته ولګي رب العالمین د قیامت ورشته هغه کیتونه به د انصاف پوښتنه شي که ودې نه کړو د مو عزتمنې د انسان باندې به انسان نیول به شي او یو طرف یې مکمل شیال وي یو مکمل به د یو طرف ته لیدلی به وي نسکیر به وي نو دې وجې نه مو عزتمنې په چار دا دو چې موږ په صحیح طریقه سره هغه انصاف وکړي الله دې موږ ته د عمل توفیق نصیب کړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।